ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. موږ به خپل خبرې یو دریو موضوعاتو نه غیر چاپیره ګرځو. یو خبره خو زمونږ دا ده چې دلته چې زمونږ نیکه راغلی او که نه د دنیا ته نو هغه ته الله تعالی پاکه خبره کړې وه چې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی سړی چې هوټل ته ځي که نه وایي هلکه ستا به سبا چیکه وټي نو بیا وایي هلکه دومره ټایم پکې لا پاتې دی. نو تاسو چې دلته یې که نه په دنیا کې د موږ نیکه ته خدای پاک ویلی دي چې ستا به دلته کې دومره سټی ولکم فی الارض مستقر او دا لنچ او ډینر کو تعالی موږ درکو پکې که نه یا بریک فاسټ نثار وختي پکې روټۍ د هوټل کې یي دا د یو خاص وخته پورې بیا بنئ. نو دا دنیا که ته وایي دا یو هوټل دی موږ دې ته راغلي یو نو په دې کې زمونږ سټیج دی څه لږې ورځې دی د دې نه پس پځو او زمونږ د خوراک مراک کم چې زمونږ د پاره کم مینو تیار شوی دی هغه هم یو خاص وخته پورې دی بیا بنئ. نو چې په دې باندې زما ستاسو چې چېرې موږ راغلي یو خو د تلو یو وخت مقرر دی موږ به ځو. په قرآن کې 3 پیرې راغلي کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس مري بیا د مرګ باندې خلاصېږي نه دې ته مرګ وي د مرګ نه پس چې کوم حالت دې ته ما بعد الموت وي. نو دې وجې نه هوښیار خلقو ټول سوچ بدای او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته چې کومې دعاګانې ښولې نه دا وه اللهم بارک لی فی الموت ورپسې چل ورځي وفي ما بعد الموت. یو خدای دی که نه مرګ دی نو مرګ د موږ ټول یو په خپل دغه کې خاندانونو کې خو فی ما بعد الموت سره ډېر ضروري دی. نو چې زما ستا په ذهن کې دا یي چې زمونږ ته څه امکانات دي څه چانسز دي پاسیبلیټیز څه دي څه به کېږي. نو یو دا چې دا خو موږ ټول منو چې په یو خاص وخت باندې به موږ مرو خو په مرګ باندې هم نه خلاصېږو د دې نه پس په یو 2-3 سټیپه بیا نوري به صحیح. موږ د دې وجې نه د دې یارې نه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولې شوې دعاګانې به زده کوو. لکه یو دعا زمونږ دا ده چې اللهم بارک لی فی الموت فی ما بعد الموت او اللهم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. چې دا ستا دعایي چې هر وخت ته دا یادي چې هغه مرګ چې راځي نو پته نه شي چې هغه به اکسیډنټ او که هغه به هارټ فیلوري زړه به فیل کېږي او که هغه به چېرته کینسري نعوذ بالله هر څه چې یي خو دا به یي. نو اللهم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. نو چې کله دا بیا وشي که نه د مرګ نه پس نو هغې نه پس یو 3 خبرې زما وایي په قرآن کې 3 پیرې راغلي دي. سوره انبیا کې دی دا خبره په آل عمران کې دی په عنکبوت کې چې کل نفس ذائقة الموت. دې نه پس په بیا صحیح نو یو ځای کې ورته وایي وانما توفون اجورکم یوم القیامه بیا به دله موږ خپل بدلونه درکو قیامت په ورځ باندې. نو چې دا ستا په ذهن کې یي چې دې نه پس بیا بل سټیپ دی نو لومبنی سټیپ پسې یا به قبري چې هغې ته به زما ستا فکر چې قبر کې به بیا صحیح قبر کې به دی چې لکه دا قبر په خپله اعلان کوي او ډېر ښه اعلان کوي انا بیت الغربه زه خو د ناشنوالي کورم دا ستا یو کورم انا بیت التراب زه د خاورې کورم انا بیت الدود په ما کې ګوره ډېر شي چینجي دي چې دا ستا په ذهن کې لکه عثمان رضی الله تعالی په دې باندې ډېر خپویدو نه چې به قبر خوال راغی نو جړل به نو هغه به دا د آخرت ته منازل نه یو منزل دی ړومبی که دا چا ښه دا به ښی ټول به یې ښی که دا چا خراب دا به یې خرابي. وایي دا قبر دی سړي ته وایي چې یرکه ته چې دلته راتې تا ته دا پته نه وه چې په ما کې چینجي دي په ما کې ګرمي ده په ما کې سختي ده په ما کې تنګي ده. نو چې دی وایي چې او چې ما ته پته نه وایي چې تا دې له څه تیاري کړې وه. دې وجې نه هغه انصاري صحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړې تپوس وکړه ډېر خوږ تپوس یې کړی وی چې ای المؤمنین افضل غوره مؤمن کم یو دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وی چې غوره مؤمن هغه دی چې هغه احسنهم خلقا چې خویي ښي بس ته وایي چې هلکه زه ښیم وایي ته څنګه ښی تا نه خو ګاونډیان خفه دي ځکه خوی دې ښه نه دی. نو که خوی یې ښی نو ګاونډیان به ترې خوشحالی که خوی یې ښی نو ښځه به ترې خوشحالی که خوی یې ښی نو بچي به ترې خوشحالی که خوی یې ښی نو پارټۍ ډلې والا به ترې خوشحالی احسنهم خلقا. خو که فرض که دی دننه راځي بچي بار ته وځي بابا بیا راغی نو مطلب چې دی خو ښه سړی دی خو لکه خوی یې ښه نه دی ځکه ترې واړه تنګ دي. نو هغه بیا بار تپوس کوي ووتو که نه نو چې ووتو نو هغه بیا دننه راشي
د دیو جنا انصاری صحابي ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم جواب ورکړو هغه ورته وی چې ایو احسنهم خلقا د چا چې خوې خي هغه بیا نور ته پوسو کو او هغه بل ته پوسو دینم ډیر زیات زور ورو هغه ورته چې حضرت دا راته وایا ایو المؤمنین اکیس او خيار کو سوکته نو بیا او خيار وته خوله لږه په دې خنه کې چې غوړه سوک دی نه او خيار سوکته نو هغه اکثرهم للموت ذکرا کم سړی ته چې مرګ ډیر یادېږي واحسنهم لما بعده استعدادا او چې هغه د مرګ نه پس چې کوم سټیجز راځي چې یې تیاری کوي نو لکه موږ الحمدلله ټول خيار یو کوم عقل نه یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خيار ډیفینیشن دا کړی دی چې هغه ته هر وخت مرګ یادي او د مرګ نه پس چې کوم سټیپس راځي دا غي د پاره دغه تیاری نو لکه دومره سټیپ پسې خبر وي نو په خبر کې وسې یو خبره خدا چې درې کسه بر سره زی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم څنګه ویلي دي اما تعینو یتبعهم درې کسه وسر رواني نو فيرجع اسنان دو برانه واپس راشي یو به زموږ رشتہ داري او یو به دغه کټه بسا یا پوخا پیسې وي یا به واپس راشي او دریم بسې عمل وي اب وسره التپاتې شي چې دیو جن زما ستا د خيار نه غدارا چې په ټول زور پدی چې زموږ سره چې کم کسال ته کې پای قبر کې پاتې کیږي کنه ځکه چې قبر خپل ته کې مونږ ته وای کنه چې زه د ناشنای کورم نو چې یو خورا سره آشنا خپلی کنه نو آشنا بر سره سو کې عمل صالح چې تاسو سره تلیا بر سره چې سره سمزه خو کی کنه از خو بیا ډیر ځستړی شي ها وی چې بیا دینه پسې په پاغي کې بیا تاسو سوې چې تا باندې بدري ته پوسونه بدنه کې چای د دې فکرې چې مر رب کا ستا رب سوک دے رب څه وي تعالی پالت ته چا پاللې دی به ته په جواب کې وي چې ربي الله نو کو دی ته وي چې ربي الله زما رب الله دی او هغه فرشته ته بیا ته پوسو کې چې ستا رب الله دی نو تا نوکرې د پر رشوت ولې ورکاو اسړې زما کار وکول ستا کار وکم ما خو 1 لک روپے ورکړې دي نه پوسټینګ می شوی دی یا 2 لک روپے می ورکړې دي نو زما ټرانسفر شوی دی نو کو ستا پر رب باندې یقین وي چې زما الله رب د ما الله دی نو بیا خو ته پیسې نه کول ته دروغ وای نګاوت نه بل تاسو کې چې ستا دین څه دی نو دې بسو چې دین الاسلام نه بوج ستاره غم خادي به ولې د غیر په طریقو اسنګ چې هغه به ټول شپه میوزیک غاو نو هغه لک تل سلور میاشتو تبلیغ لا نو هغه زموږه ملګری دې تاسو کې ته سلور میاشتو نه تل نو هغه زما مور نقلاري هغه وای چې نه موږ ټول شپه ټیپ غو ټول شپه بغړیو نو لکه کم از کم ته په دې کې دروغجن کنه چې توای چې دین الاسلام وی چې بیا درته پوسو کې چې مر رسولو کا ستاره نبی څوک دی رسول دی څوک نو چې توای چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو متعال نه جو ستاسو د غیر په طریقو باندې تا خپل کارونه ولې کوته خو د پیغمبر طریقې نه اپناو کړی چې تاسو په ځین کې دې کراستا دا دته د خیالي چې دا تاسو پرانه هم کیږي وینور بسای دینه پس په بیا سې سټیجی دویم سټیج ته ګورا نو یوما دغه ته چیزی یوما یقوم الناس لرب العالمین بیا رب العالمین ته مخامخ کیږي نو البته چې مخامخ دینه پس بیا پاسې دی کنه قبر نه پس بیا سې پاسې د بنچستا بیا دې تم فکری نو چې دې ته پاسې نو البته کې ته سوې کار خبره ته کړی دا لا تزال قدم عبد تخفل قدمونه باغسته نشي د سته پوس بندګي نمبر 1 عن عمره چې ستاسو لایف اساده عمر پسې کې تیر شو نو چې زه ته ماته وي ساله پسې ځم ته په کلینیک کې وشم چې به زه ته تا کم ځای تیر کړو نه وایي سنټر کې ٹھیک شو کنه نو چې ته چیرې چې موږ ټول د پولیو مهم ټای چلاو غیر وزګار نه عن عمره فيما افنا نو تا عمر پسې کې تیر کړو زه خپل نه پردي دکان کې ناسوم بار هغه دکاندار را باندې تنگ شو چې خدای پاک دا وزګار شه او زه دا کرسي مې وته ما تکړه خدای نه قلاریږي نو ما پردو دکانونو کې وخت تیر کړو نو چې کله ستا وخت شي کنه عمره فيما افنا چې ستا په ذهن کې دای چیرې د دې خو جواب ورکول غواړي نو د شپې د 12 بجو پورې ما خبرې کولې چا سره خبرې کولې به میلمانه راغلو سر منځله پاسې دي به سر پانه سیدم ځکه چې مون خبرې کولې دا ستې ضروري ټاپکو د پاکستان بجټ تاسو فیصله کوله چې دا موږ د ګرانی به څنګه کمیږي اره چینی ورشه وخت به ډیره باس کوي نه په بس اصلي لګیو نو پښتو کو د سوې وي غودین ویلې استه دې زینو کنه عن عمره فيما افنا نو تخپل عمر پسې کې تیر کړي نو کې ته چې ما په غوځو نه وي چې ستا ذهن کې دای بل بیر ته سوې عن ماله من اين اكتسبه على ما انفق پیسې تا ګټلې کم ځای وي تا پټواری سره لاندې چې هغه به انتقال کو تعالی پیسې کوي کې سی جوزف سره خبره کړې وا چې تا به د مرګ دغه په پیسلو کې ګوتی متي والے پای کې بری شیر راغستل
کنه تا لیبارټری ور سره خبره کړو چې ډاکټر صاحب ما زه وتاله کیسونه درلېګم بیا به ورسته ما خاماله کې کنه د خپل ور سره خبره کو چې دا سپټرایکسون بدل ځلی کما اما سپخین به زمانہ او کار ګرځي چې څور نستنه ستانه واغه بعض ستنه ګورې دي چې تاسو به خبره نه دا ډاکټران چې کو دا غستن قیمت 10 یا 20 روپیه اب هغه د پاسه 120 لیکلي نو 100 روپیه به ډاکټر صاحب نو چې فرض غزل لستنه ویلي کما نو زمانہ او کار په مازیګر ګرځي نو هغه بیا لس لچ په 100 روپیه شوي نو 100 روپیه مال راوړي نو عن ماله من اين اكتسبه پیسې دې کم ځای ګټلې د مریضانو په دې دغه باندې وینو باندې دا چل کاو کپنه والا سره خبره کړې و اجنه ما خو چې صحیح ګټلې وي زمار خپل پلار جیدادو اپاغي کې مولا مدني راتله خنو علامه انفقا پیسې ست لګېدلې کم ځای وي مونږ خو به بندارې کولې سمګارا رښپ زمون کر بندارای یلکه ویچو سړې کباب له خلک زې ته سوې نه یو خدای دې په هغه کې شینکر چرته دلی ویل کوي شینکر ته دلی سشیر دلی کباب ولا ډیزل پسې مو لګیدل وخت پسې مو لګیدو نو چې تر ته پوسو کې چې علامه انفقا ته وای چې په شینکر کې په کباب ولا چې دا دې په ذهن کې عن علمه ماذا عمل فيه علم تا چې کوم علم زده کړو ګوره وې د عالمان نه دي که یو بزرګ ډېر ښه مثال ورکړی وې دا رنګ نه دی وې خدای پاک دا رنګ جوړ کړی نو خدای رنګ ساز کا دا دی مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه یو قول دی خدای پاک لکه رنګ ساز کا دا رنګونه خدای رخ کړي وې دا رنګونه خرسیسو وې د عالمان وې دی لګي او خلقو ته صفت کوي چې دا رنګ ښه دی وې مثلا د تهجد رنګ دی نو یو مولوي صاحب په تهجد باندې د تهجد په صفت 2 غنټه تقریر وکړي ټول خلک غیر مولوي صاحب ډېر ښه تقریر وکړو او چې سار ګوره مولوي صاحب په خپل تهجد نه پاتې وې چې مولوي صاحب ته خو نه پاتېدل وې چې ما خو تا ته ما خو رنګ خرڅاو میں تو رنگ بیچنے والا ہوں ما خو د تهجد رنگ پتا باندې درخواست کو استاد خو خدا وی دریم نمبر وی چې رنگ چڑھانے والا وی رنگ چڑھانے والے کون ہے وی یہ صوفیاء اصفیاء دا مریدان پیران دا اولیاء چې دی رنگ چڑھاوي نو دی بتا رضان سره په شب بیدارې کې پاتې کی نو وی چې دلته به تهجد لپاسو وی چې ډاکټر صاحب دلته کې لکه 2 غنټه تهجد صفاتو کی بیا کور ته لاړ شي بیا سره پوری ودی د سره د رنگ فروش ته د تهجد د علم خرسي خدای رنگ چڑھانے والا نه دی رنگ چڑھانے والا هغه امین صاحب دي چې هغه د تشکو کړه او هغه سار یو را پاسي وي پاسي وي د پپوان دي پدری باندې به بانګ ویل شي چې په دونی مو تمنګ پاسي دلیو بیا به ان شاء الله قیام الليل کو نو دا رنگ چڑھ جاتا ہے چې رنگ چڑھ جاتا سره چې بیا کوړه لاړ شین دی ویرا ما د بغړی او کس نه تاسو کو یاره مې شب بیدارې سمځوا هغه مال دوره خوب جواب راکو ماته ما په ژوندۍ کې دومره خو نه دی لکه د قیام الليل پنځه مالي ولکه عن علمه ماذا عمل فيه دا علم چې تعالی درکړه کنه ډیره پار نه درکړه چې ته صرف خرچه دلته تقریر کې بیا ځې کوړتا او یې خبرې وکړې نه تم نے اس علم کو لوگوں پر چڑھانا بھی ہے اور آگے پر تم نے شب بیداریوں کا انتظام بھی کرنا ہے آگے پر تم نے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے صبح تم نے وہ سوت ہوئے چی کا انتظام بھی کرنا ہے اور پھر لوگوں کو بات بھی کرنی ہے اور لوگوں سے پیسے بھی لینا ہے دا ولے تم نے رنگ چڑھانا ہے یوازې نه چې دغه تا تقریر کو ته به دا کار کینو عن علمه ماذا عمل فيه کو فرض کتر خپل علم قدر کې کنه بیا بس سره دا دیوي کنه اوسو فرض کته زه دلته شپنه کوم بیا ته څه چل کې کور بکې نه غوي چې کیر بیوی بچوں پر چڑھاو بیوی بچوں کو صبح نے اٹھاو وی خدای پاک دغه بنده نه ډیر زیات خوشاليږي چې هغه سار پاسي خپل بچو دوی چې پاسه اپاسه چې پاس کا سوک نه پاسي نه پاغو سوچنګ وي انہیں دا پروسیجر دی کارونه دي چې تم نے رنگ چڑھانا ہے ځکه چې تم نے وہاں جواب دینا ہے عن علمه ماذا عمل فيه دا بستانه تاسو کیږي نو چې دا سوی وعن شبابه او الاقواله تاکم دې تر شو چې ما هو فیسبوک کتو خو پای باندې دومره خبرې به غنا فیسبوک کې جیسه فلډ لکه سیلاب یې راشي دومره د پلټ په شانت انفارمیشن زی پکې خپل ګوري وی بل ته فارورډ کا دا بل ته فارورډ کول نه دي د دې سړي کو تاسو صحیح تاسو کو یو حدیث دل نه ورزي وی ما فارورډ کړل نو فارورډ کو کړل دي کیسو یره خدای استما ته یاد نه دي نو شي یاد نه ته په عمل څنګه کې د کتاب چې کوم خوانده کنه پای کې کتاب کتل دا غي نه زده کول پای بیا عمل کول بیا بل تویل دا یو بل نظام دی ایو دا چې خو یو حدیث راغې یو شړی راولېګو اتاله پورا کتل نه سیرای ته فارورډ کې اته معنی کی وکړه نو ګستانه څوک تاسو کې چې حدیث کې سو نو زه قسم خورم کوله ته یادي
عمل به څه وکړي د دې وجه نه عن شبابه چې ستا په ذهن کې دی یو خدا ده دویمه دا چې یو څو پاسیبلیټیز دي امکانات دي چې هغه تاسو په ذهن کې وساتئ یو امکان دا دی دې ته ذهني طور په تیاریږو ځکه چې دا زه چې کومې خبرې کوم دا کوم چې را روان حالات دي دې کې خو شک نشته که نه که سړی ډېر نري نو هغه به د دې نه انکار وکړي د قبر نه پس په پاسېدو نه به انکار وکړي خو دا خو څوک نه شي ویلی چې قبر ته به نه ځو دې زه غواړو څوک څه که دی چا وي دا لیونی به مازغه به خرابي یو پاسیبلیټي یو چانس دا دی الله دې کې چې داسې نه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ستا په باره کې ووایي یا رب ان هذا القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دې ډاکټر صاحب دی او دې بابو صاحب دی او دې جماعتیانو قرآن پرې ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا او دا به ډېر زیات خطرناک صورتحال چې لکه دا به څنګه چلي لاول خو ته قرآن له ګوتې نه وړې ته ما ته ووایې ایکسپریس اخبار څوک دی چې نه ګوري او څوک دی چې آج اخبار نه ګوري او څوک دی چې بی بی سی نه اوري او څوک دی چې خبرنامه نه اوري او بیا څوک دی چې روزانه قرآن ټچ کوي چې ډېر کم کسان چې ریګولر ټچ کوي بیا څوک دی چې پې پوهېږي بیا څوک دی چې تجوید یې ټیک کړی دی او بیا څوک دی چې هغه د مفسر په خوا کې ناست دي او د مفسر نه واوري یا تفسیر په خپله باندې کړي نو چې دا جواب ته ذهني طور ته تیار شي چې که فرض خدای ده وي نو کېدای شي چې ما تا کې د الله دې کې چې داسې نه یا لیتنی لم اتخذ فلانا یا افسوس دی چې زه د نشنلیانو او د پیپلیانو ملګری نه یم ځکه هر څه پکې وو په زرداري کې ټولې خوبۍ وې خو قرآن نه و په ولي خان کې ټولې خوبۍ وې خو قرآن نه و په ام کې هم کې ټول مزې وې خو قرآن نه و یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا بس زه خطا شوی یم که زه جمعیت والو سره وی که نه هغې څه نه څه سرکلو خو زه نوم زه پښتون سټوډنټ فیډریشن کې وم زه یې وجه نه زه داسې محرومه پاتې شوم ها که هغې دا شی کوي نو په نوم نه کېږي دا ټیک کوي بیا صحیح دي بیا به داسې نه وایي خو که ګوتې وله نه وروړي نو که ته چا ملګری او د هغې په پروټوکول کې یا د هغې په سلیبس کې د قرآن څه ذکر نه وي نو هغه زما هغه یو ملګری و عمران نوم یې الله دې ښه ساتي ډېر قابل ډاکټر و یو ټکی داسې به نه و چې هغه له به نه ورته نو مونږ په یورپ کې یو ځای وو نو مونږ بس ته ولاړو نو ما ته اطلاع راغله چې دلته په خدای دې بخښي بهرمونو سره دې ژوندي وو نو ویې چې لکه بونیر کې یا په پاکستان کې استادانو هړتال کړی دی په څه خبره نو ما خبره هلته هغه ته وکړه ما ورته یې امام ابو حنیفه په دې جیل ته تللی و چې هغه به یې زه به خلقو ته سبق وایم او حکومت یې نه به وایم او زمونږ د بونیر یا د پاکستان استادان په دې جیل ته ځي چې حکومت ورته وایي سبق وایه وړو ته وایي چې نه زموږ هړتال دی تاسو یقین وکړئ چې عمران ما ته وی هو واز دیټ وی دا امام ابو حنیفه څوک انہیں بالکل نہ بھیجا اما تے کہ میری بہن جماعتی ہے اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے اچھا سوک دی اسلام میں اسلام خبر ہے کئی وہ پنجاب کیا جماعتی یہ تصور دادے چلا کہ وہ جماعتی ہے لیکن اگر امام ابو حنیفہ نہ پیجن دو نو چې کله ته امام ابو حنیفه نه پیژنې نو مطلب دا چې زه دې سره ټچ پاتې نه شو چې دا سره پاسې دا امکان په ذهن کې وي چې هسې نه چې کله کله تاسو ځان له شئ نو لږ سوچ وکړئ چې هسې نه چې لکه زما په باره کې داسې ووایي چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا کوم ځای کې چې قرآن درس کېږي که د قرآن عالمان دا دغه چې مفسرین چې دي دا ګیلی وایي چې تبلیغیان وایي چې نه مړه ته چې تبلیغي جماعت په دا تبلیغي نصاب نه به یې کوې فضایل اعمال نه به کوي هغه هم بد نه وي خو هغه خدای چې د عامو خلقو دپاره دی خو قرآن ته خو نه رسي که نو ته به انکریج کوې چې هر څوک چې چار کې یو دا امکان دی یو بل امکان چې دی چې کوم خطرناک دی هغه دا دی چې لکه سړی ګیر شي کله کله مونږ دا پولیس ونیسي په دې لارې وایي چېرې ډاکټر صاحب نه پېژني یا ډاکټر صاحب دی نو هغه وایي چېرې تا سره کاغذات شته ډرایوینګ لایسنس سره دی ګاډي کاغذات راواله مونږ یو خوا بل خوا ګورو چېرې دې څوک اشنایي چا ورته وایي چېرې دا خو ډاکټر صاحب دی وبغلی شي بعینه دقه سچویشن په آخرت کې وای چې سړی دې یو خبره وګوري نه دی بس وي فحل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا یره چې څوک وي خدای پاک د ځای نه چېرته کې نور خان راښکاره کړی هغه ته چې لکه دا دې څوک نیولی دا خو زمونږ دغه دی فحل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا
نو دا ذهن کې دا کې دی چې دام کې دی چې چلته کې دسی یو صورت حالي چې ته بیا وای چې یو خو بل خو ګوره چې څوک نه زما شفاعت وکي نو بیا دویمه خبره کدي سي نه او نردو فنعمل غیر الذي كنا نعمل یا مونږ ته د واپسې چانس راکې چې واپس لاړ شي او دا کم کار چې تاسو کوو دسی باندې کوي که خیری ښه کار وکوي نو دا دواړه پاسیبلیټی نشته نو ځکه ته قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون تاوان کیه چې ذهن کې دی چې کوه کا سفارشي بم څوک نه هغه ته وای هغه کله کوي کنه وی چې سوره مومنون کې قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا لعمل فيما ترك الله ما چې کوم کار کړی دی زبا اوس بیا داسې نه کوم خو رب ارجعون ما واپس کې دا یو چانس شته چې ما ستا په ذهن کې دا خبرې چې داسې یوم یقوم الناس لرب العالمین دا امکانات دي په دې کې بس کو یو بل خبره چې کوم دا چې د آخرت په لحاظ سره چې بیا وایي چې اما بیا به ورپسې چلو شي عمل نامې به ویشلی شي ور دینه مخکې یو تاسو چې کینو هغه باندې ځان کې چې خدای دې نه کی خو فرض کې سکاسان لړ شي دوزخ ته نسب وي ولې دوزخ ته راغلي چې تخپل اسسمنت وکې ما سلککم فی سقر تاسو دل تراله نو په خپل اعتراف کوي لم نکو من المصلین مون نکاو ما غلطه مې تاسو خپاسې په ونی مې نو د کې په سو په اولس مې رسار مونږ کې جوړه خاندل په دې شي کنه چې بیا ته وای چې دا کې دې شي خدای دې نه کې خو چې زایم یو بل ولم نکو نطعم المسکین مونږ چې مسکین تر ډوډۍ ست نه کړي مونږ د خپل بندارې نه نو وزګار امونګه د خپل د شنکر د کباب نه نو وزګار خوستا په دی خوا کې دا کم دیاړي کوي هغه چینی کم زه ته ورسې دا ګوړه کوي سړی وې زترم ګوړه بیا غستا نو ګوړه د چینی نه ګرانه وا نو هغه پیسې نو لګه می چینی واغستا لګه می ګوړه واغستا ای بیا کو کړو مستحل کو دي سه حالت ده دا ټول اوس مساکین دي نو ولم نکون نطعم المسکین دریم نمبر 100 وکنا نقول مع الخائزین مونږ بغاب شبډه بس پټخ ټخ خندا پکورا په بار دی وجنه مونږه وکنا نکذب بیوم الدین د قیامت را سره ورو ذکر نو حتا اتانا الیقین یا نفر نو دا چې دا چونکه دا صورت حال روان دي مخه ته نو هغه لمنګ لک تیاری کو اوس راشه خپل اسسمنت کو خپل ځان ته ګورو چې موږ سوق یو ګوره بعضی خلق دي دي چې خوشاله دي او بعضی خلق دي چې خپه دي مونږ الحمدلله خوشاله یو خو د خوشاله یو دو پیرامیټر دی هغه کې خپلو چې مونږ په څه خوشاله یو کو فرض کومګه د خوشاله یو د خراب خلکو خوشالي ده یو د خو خلکو خوشالي ده دا ته یو دوه درې ټکي ما بیا خپل اندازه په خپل لګو لومبه دا ده چې زړه خوشاله نه نظر کوي پیسې ډېر ماړي چې پیسې ګټلې په بانک کې هم ډېر شي نظام ما ته سو کوی ډاکټر صاحب نظام نه مړه زه سوک سکو نو هغه تاسو وي لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين دا قانون ولا خبره قانون په شان سره لا تفرح خوشاله نو ستاره خوشالي په کومه کټګوري کې دا خو ما د لګه د قانون په شان کړی ته په څه خوشاله ما در ډېر شي پیسې دي او چې لا پاغي بانک کې میږي چې پاغي کې سود پیسې پسې راځي نظام چې هغه سود ملګي اصل به پځای پراته دي اکثر خلق دی په دې یا انډر پلیز کومه نظام یې به ګرانی راځي کار سره کده عمران خان حکومتي هغه د نواز شریف حکومتي زه سکم ما سره خور څه پوره دي ویره ډاکټر صاحب خوشاله دي چې خوشاله پس خوشاله دي وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع دې ځکه خوشاله دي چې د بانک بیلانس ډیر دی د جیداد هغه څه دی د پسواړه کې پلازا جوړه کړی دا د لکرایا راځي د سو پتن درې خي نو د قران په نظر کې کدا خوشحالي ستایي نو لکه ته ځان ته وګورې چې یو بل خوشحالي و دي سیدا چې را امین صاحب خو ویلو چې راشه خو خره خدای شان دې ټلیفون کې تزیر شیما آیا میسج ما تندې رسیدلې زه خو ته خیری بچو آی چې را لګور شاه خاتون لیکل چې په 29 باندې پروګرام دی اخو خدای بازار غړې دی ما ته نه دی ویلي نو خو دغه قائمه نه خو خلاص شو
ته خبر دا پچا کې رااله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. دا د منافقین صفت ده چې د پیغمبر د طریقې نه شاته پاتې شي نو ډېر خوشاله چې تبو غزاله نو تلی کنه نغه څنګه نو لیونی تلی دي نعوذ بالله او موږ دا خيار پاتې نو ته په دې خوشاله کې کنه چې ځکه خیر امیر صاحب راته وې او زه ته بچو ما پلانې لاړ نو دا خوشالیم څخه خوشالي نه ده. خې خوشاله کمی دي کو په ماته کې نو زه چې خوشاله شو اکر په کې نه زه چې راولو یو خوشالي دار چې سړی په دې خوشالي چرا نن می سبق خو یا په سبق خو دا خدای شان دې په دې توحید په دې خبره دوره خنه پویدم په دې خذل دا برخه نو دې زنانو دا برخه د نرینه نه نیمه ده او الحمدلله زه په اسماعیل سه پوه کړم چې یره دا خو د زنانو دا برخه ګوره د نارینه زیاته ده چې ولې چې دې خور ته ګوره کنه په دې خرچه نشته د پلار پاغه کې خو نیمه ده د خاون پاغه کې اتمه ده 1/8 دا ټول چې جمع کې پیسې ته ونه لګي د دیو جناب افضل خان به خدای دې په په دې سواد کې مټه والا به زمونږ د اخذ نه دي دا فضل الله را تدی غټ کو ځکه چې فضل الله له ټول چندې وا خذ ور کولې ولې خذ پیسې ټول جمع کیږي کنه ازو خو په دې سبجیکټ باندې اوس پوښوم کله چې ته په قران پوښې خوشاله شې نو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا په دې خوشاله کومه ته په دې خوشاله الحمدلله ذا تقول هو ترجمه خو راځي شکر الحمدلله لانی پرون خبرې کولې زه به پوښو یره د فرض او د نفل او د سنت فرق راته معلوم شو یره د روزي مونږ په خاطر راوي کولې زه به دې سینه پوهیدم اوس په زه پوښو دا د خدا دا خوشحالي که فرض که پتا کی نو دا ستاسو لپاره د خیر خبره ده. یو بل خوشحالي سره لسائم فرحتانه چې تا روزنی ولې نو تعالی دوه خوشحالي دي فرحه عند لقاء ربه وفرحه عند فطره چې کله روزه ماته نو دا خوشحالي ته په تیر روزه کې نصیب شوی نو دا ته د مبارکۍ قابلیت. یو بل خوشحالي ده چې کله ته منځموس کې نو قرۃ عینی فی الصلاح مزدل خوندر کوي دا ته د مبارکۍ خونه. یو بل خبره چې ته پیسې چنده ورکې کنه دغه بکسه کې لګي پیسې واچي او خوشاله شي دا رشي خوشاله. سو رسول الله تسوي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم دینه پیسې والا پیغمبر ته وي پدې بدی پاک شي پدې بدی خوشاله شي. دا دینه بل غټه د پریشانه خبره نه چې ته پیسې ورکې نه علي وي چې ولې چې ستاره پکې نه علي دا شوی دی او صحابي سره فرض کوو چې دغه وای شامل شه بو چې ډاکټر سے پیسې پکې نه دي د دینه په بل غټه شرم خبره او کو تا سو کوی چې پیسې راکا موږ دا پروګرام کو استانه قبول کړي چې په دې ته دومره خوشاله شي چې په جامو کې نه ځي. صحابي مونږ کو پتا دې لړ دعا ته حساب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولې تا دي کې پیجی دا یو جوړه جامې دي ما غوستې دي صادرو اخو یو لنګ یو صادر ما چولې ده او کور کې مې زنانه چې دی هغه ته کپڑا نشته نو هغه د موس کې زه ضرور ما ویخه نو حضرت ته وایي کومه ته دعا وکړه زما مال زیات شو. حضرت ته دوی دې ټیک ده هغه ویني چې تاسو دعا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه نو څه چلو شو او ورته پیسې دور نه وسو بيزي وي ډېر شي بيزي شوي په کې کې بيزي هغه بیا نه شو ساتله یو کډه وړه شپاله ته وړي چې ته شپاله ته کډه وسه چې بيزي ته سريږي رسول الله د مجلس محروم نه شوي پنځه مونږونه دې کول هغه نه خو محروم شو نوړه توريږي نوړه تور شو زکات آیاتونه رالل په سلويخت بيزو کې غالبا یو بيزا یا جسو سړی پسې لاړ نو اقا سړی چې دلته په یو صادر کې رسول الله ته سوال جواب راولېګو ویزه ټیکسونه نشه ورکو او حضرت دومره خپه شو چې د زکات به مونږ نه الو اچ په ځان پوښ زکات راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه په دې ته مو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ چې ابوبکر صدیق پر سره خو کی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه وتوي چې رسول الله نه هغه سین مونږه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه دنه سپیره سړی بلی چې کستا پیسې او په دې ښه کار کې لګي او خلق قبول کې تعالی رسید درکې چې ته خوشاله شې دا چې ته تعالی پکاله چې په خوشاله شي او دا اصلي خوشحالي ده دته انفاق کې پرخت وي سوې خذ انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا چې کومه پیسې در کوم دې لپاره نه در کوم چې ماته
ته څه ټینک یو وای بیا څه وي الصدقه تطفئ غضب الرب. او د خدای غضب چې په پاکستان روان دی کنه لکه دومره بد حل دی چې سړی چې خدای پاک را دې ملک وسکی. نو د دې لپاره کو د خدای غضب ته مړکې نه وای چې ته صدقه ورکا. نو زما ستاسو لپاره صرف یو آپشن دی چې ما ته صدقات ورکو د دې غضب نه خلاص شو. بیا وایي چې د قیامت په ورځ به خپل مؤمن د خپل صدقې په سوري کې او یو بل پیرامیټر دی هغه ځان کې راولای. اذا سرت کا حسنتو کا کله چې ته نیکیو کې خوشاله شي وساءت کا سیئتو کا فانت مؤمن بیا ته مؤمن. نو فرض کته پروګرام اټینډ کاځي او چې خدای شکر دی چې مال توفیق راکړي. هغه سار تهجد لپاسې دی بیا ځي او چې خدای شکر دی د دې نه پته لګي ته مؤمن یې. خو ته وایي چې یو خو د امین به په خپل راوستو امړه خو لا ورخ تیر نه بیا ته دویم سه چړې راغلی. د دې دا مطلب دی چې تا په ایمان کې ستا فرق دی ځکه چې نیکی تا نه خوشالي. او اذا ساعت کا سیئتک الهغه چاته کوټه تریو کو ابیر چیر دا په ډیره غټه غلطي وکړه خبره نه خپه شوي ورمو ته سم خیر علي ونه وي. نو چې ته معمولی چې لکه تکبیر اولاد نه لاړ شي کنه بیا خپای چې لکه ولې طبیعت خراب دی د خدای شان دی بس نن تهجد لنه فاسد بس موډ می خراب دی. د دې نه دا پته لګي نو د خوشحالۍ دا پیرامیټر ډیر صحیح دی چې کله ته نیکی ته خوشحالۍ بدی ته خپګۍ د دې نه پته لګي چې ته مؤمن. اوس د دې لپاره دا موږ روان یو غیله بس کو دې کې بهترین کردار د جمعهتونو مساجد کې کردار کې دا خبره چې تاسو په ذهن کې دی چې په دې وجود کې ټول نه قیمتي شي سره زړه. نو چې زړه کار کوي نو وجود ژوندې دي چې په محله کې ټول نه قیمتي ځای چې هغه جمعات ته چې جمعات اکټیوي په جمعات کې پرفارمنسز او کارکردګي کیږي انو دیو جن ټول محله ټول سماج چې دا ژوندې دیني تور چې کوم دې جمعات مړ شو او جمعات بند شو او په جمعات کې کردار ختم شو ته پوه شې چې بس معاملې ختم. لکه د دینه با خو نور سي چې تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وای او دا ډیر خواږه خبره ده چې ستا په ذهن کې چې اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. کم سړی چې ته ویني چې جمعات ته زیرا دي کم سړی چې په جمعات پورې خته دي کم سړی چې جمعات غم کوي کم سړی چې جمعات د پکی او د خانه او د ټیوبل غم کوي نو تاسو گواهی ورکړئ چې دا مؤمن دی. دینه قانون سي او رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات له دومره اهمیت ورکړو چې دومره خپل ذات چې داغه د برکت دنیا قائم او جمعات ته جمعات واپس نه راغله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړو نو کور اعلان جوړ کړی جمعات ما کوئی باغی جمعات کې خبر وا یو څو غټي یو بل د پاسه کې خو دې خپل لګیاو د پاسه په د کجوري کې خو دې او باغی کې براسه سیدو ځکه خش په چراغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې کله شب قدر نو وی چیرې زما باران شو زما تندې په خټه ښه شو په خټه والو ښه کېږي چې اساسي هغه صحابي وي مالخه ابو سعید خدری رضی الله عنه هغه ما په خپل سترګو ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار منځ کو اکل مون طرف ته راو ګرځیدو نو ما دې تندې مبارک توکته نو دا په خټو ښه نو باغې کې خټه غټه دوره نه وي اعمال پکې ډیرو چې اعمال پکې ډیرو دغه جمعه ته مسجد نبوي او دا ټول جمعهونه دغه سیستر دي یا برادرز دي یا دغه بچی دي دغه له برکت د سن والا د سپینه پورې ډیر چې جمعهونه جوړ چې ستای اته لګانې کنه چې جمعه په اعمال باندې آبادی چې کله چې ستای جمعهونه آبادی نو ستای دغه کم د اخر راتلون کې سټیجز چې دي په دې کې وته کاوه دي نه په دې کې بس کو په یو بل حدیث کې دي کنه چې ان عمار بیوت الله د خدای کورونه چې څوک جوړي او یوازې جوړول باندې شور پکې نه پریدي او د عبادت تمام حالات پکې برابر کړي او آبادی ولم کړي هم اهل الله دا اهل الله وی راځي چې د مسجد نبوي حالات تو ګور پای کې لاول سو به خبر چې په مسجد نبوي کې وا نه کې صوفه جوړه کړه په دې کې بس سبق د خپل جمعهتون ته وګور چې په دې کې موږ سبق وایو وکړه په کم جمعات کې چې صوفه په شانتي یو اړدغې یو برانډې چې باغې کې خلق سبق وي وی اهل صوفه آیات کا د اهل صوفه د وظیفه دومره غم نه لکه سبق غم چې وو د حضرت هغه شاګردان سوکو ابو هريره رضی الله عنه ابو درداء رضی الله عنه ابو ذر غفاری رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بلال حبشي رضی الله عنه دغه ګریجویټ دغه دغه سبق او جو خوراک پیسې کاو د خوراک څخه مې نو
نو د چاغم کا ابو هرره رضی الله عنه وی د لوګي نه ما څه چلو شو بار ارتاو شم نو خلق وګین د میرګو غټه ده په زما په دې شرط باندې به الله سواله نور د بدلوګي نه وی چې چا وا اتر کجورو باغونو د کجورو د باغ به خوشی راوړي هغه به جوړن دکړي وي هغه نه چې بار ارتاو شي به دی وړي نو هغه ته کار ویلو سبق ته کار ویلو ډوډۍ ته کار نه ویلې نو د لوګي نه پکې لکه څوک مړ نه خو سبق دومره ویلو او دومره په قران او په حدیث ځان پوه کړو چې دا ما ستاره کوم روشنی چې دا هغه د برکت د جمعات د اکټیویټیز د پاره باندې خبره ده چې تاسو په جمعاتونو کې د غشته کې نشته مدرسه شته او کې نشته یو دیم نمبر خبره دا وا چې کله میلمانه راشي کنه هغه جمعات ته خامخا راوړي پیسې باندې به جمعات ته راوړي خپل دا جو دغه کې محمد ډاکټر سیورو شرګولې چې خپل کلاس پیلو وروړې کړو ډېر خبره کړه بیا د ما کلاس پیلو په 57 کې 1957 کې اتنا کې داخل شو نو سو دولس کال دي که 11 12 سال شو کنه میټرک پای پاټا سات کې کړی محمد زاده منیجر سے کوجی ما هغه خط لیکلو چې زما په میلمانه مونږ یو لس کاله په کډه سکول کې ورته تیر کړی ا د منځله پاس په زموږ روټي ما ته چې صرف زبردست کار دی کړی وسه ما په دې کې انډوا په کډه شو وان احد من المشرکین استجارك فاجره دا مشرکین چې یې کنه د خپل جماعتونو تراوله حتی يسمع كلام الله چې د قران وایي د دې څه ترتیب کول چې دا پر دې خلق چې د جمعات نه ناشنا دي اته جمعات تراوله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د بار نه په وفات راته کنه کته مسجد نبوي سره سیالي کې د مازه وته نه بخامخه جمعات تراته د نجران نه عیسایان رالل نه په جمعات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارت ورکو تاسو خپل عبادت په خپل طریقه په زمون په جمعات کې کوي او د ټولو نه کاغه خلق ټول طائف هغه د طائف اس بنو ثقيف هغه دومره کاغو چې پاغه کې یو کس عبد یالیل به وته وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې په ګټو ویشته او دې سړو ویشته هغه طائف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله بیا دی ویني بدلې اقا سړی راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ وی چې ملمنه خیال به زو ساتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته به خیال پېته ساتي منې کوم دینا خو دې چلو کا چې دې کګوله په جمعات کې سټي ورکا چې کله دې په مسجد نبوي کې کنه نو دې به د مسلمانانو د حرکات او سکنات د دې د تلاوت د دې د اکرام د سيزونه ویني هغه چې رااله هغه جمعات کې ګدري ورځو او مسجد نبوي کې موږ کې هغه اوري ما چې واپس تل باغوا سر شو ابو الکلام آزاد هغه یو قول وی چې په تلوار باندې لوحه په تلوار باندې تاسو قبضه نکړل او د قران په تلوار باندې هغه بیا غزونه نرم شو دا چې کنده بار میلمانه یې کنه نو چې هغه ته جمعه ستا په جمعه کې هغه لپاره سیستمي په بری جمعه کې بس کارونه کې درې کارونه پکې پکاري دوه مونږ کو یو نکو نمبر 1 عبادت نمبر 2 دعوت نمبر 3 خدمت دا چې 50 سخت یا راشي تا تعالو وي څنګه چلو شو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات راغې هغه وفات راغې نو هغه ډېر په بد خلو د دې دغه نه د دې چهرونه پته لګی دا قبیله مزر د قبیله کسانو نو څه یو ساده راځي چې پیرو د لوګي په اثارو او صرف تلوار وسره وای چې حضرت دومره خپه شو بلال ته وی چې بلاله جو اعلان وکا نو بلال بدا اعلان کو الصلاه جامعه دا روټین مونږ نه ده دا استاد دې لراشه چې ټول خلق رالل رسول الله ته تقریر څومره وته زموږ امام چې کوم د آیاتونه وی کنه نو هغه تقریر کې وته هغه آیاتونه بیا وته سوي سورې نساء باندې آیاتونه رسول الله ورته وی هغه څنګه یا سورة النساء بني آياتنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء دا چې دي کنه دا بنو نظر دا کسان چې دي دا چهره چې دي چې د لوګي نه خراب دي دا چې بد حال د اساسو د نیکه بچی دي ګوره دا د یوې خزه د یوې پلار اولاد د اساسو خپل دي کې دې ته اشاره وا بیا په دویم وتسوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا تاسو کوم وی ولتنظر نفس ما قدمت لغد وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه آیاتونه وی هغه نه پسې وی چې دا تاسو رونه راغلي دي بیا بد حل دي له سوکي وی خلکو ډیر شی سامان راوړ چا ډوډۍ راوړه چا غنم راوړل چا ساګ راوړل چا کپڑا راوړه وی دوره ډیره جمع شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره مبارکه چې په وختي خپوا وسرو خانه شو
چې ستا په جومات کې داسې یي چې که په جومات ته چې د بار نه د کساني که نه او د هغې بد حلي نو چې ستا داسې سیسټم یې داسې کمیټي چې هغې ته تا خبره پیش کړي چېرې د دې به څه کوو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د سهار مونځ وکړه د مازدیګر نو راو به ګرځېدو ای بېچاره پلانې نه دی راغلی مانځه نو چې کوم کسان مانځه کې غیر حاضر که نه هغه غریب ډېرې ورځې ناجوړی په هسپتال کې داخله ته خبر نه ته به دی لو خبرېږي چې ته راوګرځې بیا یې تپوس یو بل دلچسپ کیسه چې هغه دا وه چې کوم کسان به ملزمانو یا مجرمانو نه مې په جومات کې وتړل هغه څوک چې دغه له تللي دي حج له نو په دې مسجد نبوي کې یو ستن ده ستوني ابو لبابه ابو لبابه رضی الله عنه یو صحابي دی هغه نه غلطي وشوه په خبره دې څوک چې په خپله خفه شو دا خو ماله پیغمبر سیکرټ راوړ کړل نو نور له څه چل نه ورته خو جو سیده راغی پستن پورې ځان وتاړو شپږ ورځې پستن پورې تړلی و د مانځه په وخت کې به خبر یا څوک راته هغې به ازاده او خوراک یا د ضرورت دپاره بیا به یې ځان تړل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یاره د ده خپله خوښه ده چې دی ډایرکټ تللی دی که ما له راغلی وی نه ما به له استغفار کړی خو چې ده ویلي چې خدای طرف نه اطلاع راغله چې دی مونږ معاف کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه پرانستو چې بل چا پرانستوی دی او ما نه پرانځي او ما به رسول الله پرانځي یو دا کم چې کم دغه هغه سړی و د یمامه بادشاه دی او دا ډېر دلچسپ سړی دی دی راغلی دی دغه ته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سره په جنګ کې اخوا دېخوا شو نو دی ګرفتار کړی دی دی چې ګرفتار کړی دی نو دی په مسجد نبوي کې په ستن پورې تړلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي او تپوس ترې کوي او ورته وایي ستا څه حل دی نو هغه هر ورځ یې تپوس کوي ستا طبیعت څنګه دی ته څنګه یې نو هغه ورته وایي حضرت که راسره دې ښه وکړل نو زه د یو قبیلې مشر یم که سزا راکړې نو یقینا زه خو تاسو ګرفتار کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې اوښې پی رالېږل نو حسن سلوک شو صحابه ته یې د سره ښه سلوک کوئ نو هغه لږې ورځې پس یې بس ازادي کړ چې کله هغه د جومات هغه اکټیویټیز لیدلي وو چې کله یې آزاد کو نو هغه ایمان راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي اوس ورته وایي ته چې خپلې علاقې ته لاړ شې یمن د هغې ځای نه د مکې په خلکو غنم بند کا دا ګوره اوس پولیټیکل سیاسي مسله شوه د مکې د خلکو سره د مدینې د خلکو جنګ دی جنګ بدر وغیره شوي دي روان دی جنګ نو چې ته پې هغه فینانشل کرایسس پیدا کړې چې د غنم نه ځي نه به بد حل شي نو چې کله غنم نه تلل نو په مکه کې قات شو نه ابو سفیان غونته کې شخصیت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویې چې قوم دې مري د لوږې نه دغې ګورنر صاحب ته اوس ووایي چې په موږ باندې دغه آزاد کړي غنم سپلایي آزاده کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل 500 دینار وی دا یو ډېر زبردست رقم په هغه وخت کې د هغوی دپاره ولېږه چې مکې ته دا اوسئ چې د مکې خلکو بده ورځ ده چې زما په دې پیسو باندې د هغې لږ حالت ښه شي ابو سفیان خو ډېرې خوږې خبرې وې هغه یې ګوره زموږ دشمن موږ له پیسې رالېږي زموږ زړونه اخلي او هغې ګورنر ته چې وي چې تو سپلایي به حال کړه نو سپلایي به حال کړه نو دا چې مجرمان او ملزمان به په جومات کې د دې وجه نه وایي زموږ په جوماتونو کې عبادت شته دعوت شته خو خدمت پکې نشته راځئ چې خپل جوماتونه ایکټیو چې کله جومات ستا ایکټیو وي نو بیا به ستا دپاره د هدایت لارې کولاوي چې کله د هدایت د زده کړې لارې کولاوي نو بیا به ستا دپاره د دا زندګي مفیدي چې دا زندګي مفید نو د قبر هغه سخته الله ته مخامخ کېدو هغه سخته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ګیله د هغې په حالت کې به ته کامیاب شي نو زمونږ د نننی پیغام دا دی چې مونږ به خپل جوماتونه چې دي دا به د دې اهمیت ډېر دی د دې دومره اهمیت دی لکه څنګه چې په وجود کې زمونږ د زړه اهمیت دی راځئ چې خپل جوماتونه ژوندي کړو او خپل کارګزاري په جوماتونو کې زیات کړو میلمه هم هغې ته راولو دشمن هم هغې ته راولو دوست هم هغې ته راولو په هغې کې د درس و تدریس باقاعده نظامي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين